نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول پجام اندر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو د سال نهم د هجری هغه هم درته بیان کړو اوس د سال لسم د هجری د نبی صلی الله علیه وسلم د حج مقام مې درته بیان کړو عربی کې وته حجۃ الوداع و حجۃ الوداع د نبی صلی الله علیه وسلم اخرنه حج او د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه فرضیت حج دا د اخرنه حج تاسو ته مې تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې سواقعه لګه بیان کړه چې پشپګشتمه ورځ د ذوالقعده دا د ذوالحلیفین بارش احرام تړلو تلبیه ویلا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ احادیث مبارکه مې د ذکر کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه په زبان باندې د غیوت تلبیه او جاری وا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك لك تاسو ته مې پدې کې د تلبیه کې څه خبره کړې وې چې دا خپل یو وظیفه جوړه کړي او په زبان جاری اور وخت کې ساتي ان شاء الله د تجربیات او ثابت خبرې دي علما ذکر کوي چې څوک دا په خپل زبان جاری ساتي الله بدل د حج اسباب برابرې او الله په دې انسان باندې حج ادا کوي
د حج په مقام کې ته نور الفاظ هم ویلې شي، درود شریف هم ویلې شي، تسبیحات هم ویلې شي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر د طواف په مقام باندې. خدا تلبیه ویل دا سنت عمل دی. دې کې حج به په د حج په درجات سره په درې قسمه حج دی د درجو په لحاظ سره. یو ته حج قران و، یو ته حج تمتع و، یو ته حج افراد و. خدا خپل غټه لویه موضوع ده. الله رب العزت چرته مونږ ته وسره نصیب کی ان شاء الله به چرته په مقام کې وایو. نبی صلی الله علیه وسلم د حج قران نیت وکړ. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک سره هغه وی حج قران افضل دی. حج قران دی ته وی چې په یو احرام باندې انسان هم هغه حج ادا کی هم په عمره ادا کی، نو مشقت پکې زیات ده. احرام نه کوزي لاول عمره ادا کی او دا غې نه پس د حج مقام راشو حج ادا کی. حج تمتع دی ته وی که یو انسان حج ادا کوي د لاول عمره وکي دان به حلال کی یا اختکټ را کټ کی او دا غې نه پس بیا د حج نه دوباره وکي، بیا احرام واچي، دوباره اولم به غسل وکي، دوباره احرام وتړي، بیا حج وکي. دې ته حج تمتع وای. حج افراد دې ته وای که یو انسان بغیر د عمره نه حج ادا کی، عمره ونه کې صرف حج ادا کی، دې ته حج افراد وای. خود مکی خلقو د پاره حج افراد افضل له. هغه به حج تمتع حج قران نه کوي. زمونږ عجم او چې کم لري دي لرو قریو والا بلدونو والا هغه به حج قران او که حج تمتع. خو حج قران کې مشقت زیات ده. تاسو ته ما اکثر د حج د مقامات تفصیلی بیان کړو. د عرفات د میدان خبره مې کړې و چې د عرفات ولی وي. ذوالحلیفه شولا، مینا شولا، صفا مروه په منځ کې، صفا مروه، صفا ته صفا ولی وي، مروه ته، دا ټول بیان ما تاسو ته کړی. خو یو خبره ما نه پاتې شوې وه، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې د مشرکانو سره صلح حدیبیه وشوه چې سکل به تاسو عمره نه کوئ او اوس واپس شئ آینده کال به تاسو عمرې له راشئ. نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه په آینده کال به تیارې د عمرې وکړو. عمرې له لاړل. د مکې د مشرکانو دا سوچ وو چې د صحابو باندې نارې وږې تندې تېرې شوي دا به کمزوري شوي. د مکې مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته مکه خوشې کړه. یو طرف ته خو ازمایش نشو وړلی، د طرفونو ته وختل. جبل ابي قبيس د غرونو ته وختل او دا صحابه قتل. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی دا
طواف بیت الله شریف نه چې خلک تاویږي دې ته شوط وای چکر. چې تاسو دا شوط دا چکر لگا په مخکې به په احرام کې خلک ځان ټول پټاوه، چا به چې عمره او طواف کولو حج به کولو ټول بدن به پټاوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل د احرام کې دا خی اوږه ښکاره کوي او دا خی لاس هم ښکاره کوي. صحابه دا خی ګوا او دا خی لاس ښکاره او نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل لږ رمل کوئ منډه وهئ. منډه صحابه به والا په طوافونه کې وی لږ تیز تیز ځئ چې دا کافران دا سوچ ختم شي چې صحابه خو کمزوري شوي نه دي او دا خپلې اوږې ورته ښکاره کړي چې دا وګوري چې پته ورته ولګي. الله رب العزت ته دا عمل ډېر خوښ شو. نو آینده دپاره په ټولو مسلمانانو باندې بیا دا لازم کړل چې تاسو به خی اوږه ښکاره کوئ سړو دپاره مردو دپاره او دا لاس په ښکاره کوئ او دا شوط چکر به لږ په تیز رمل سره کوئ لږه منډه به وهئ. نور بیان مې درته تفصیلي کړی خو د آیتو خبرې پاتې شوې. راځئ نبي صلی الله علیه وسلم دا خپله لوی بیان دی خو برسر احمد حج ادا اوس د حج کې اکثر دا خطبه ویلې کیږي په عرفات په میدان باندې. د حج په مقام کې دا خطبه اجان چې کله د عرفات په میدان ولاړې خپل عمل برابر کې نو بیا ورته خطبه وی. یو د اختر خطبه د عید الاضحی او یو د حج خطبه ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خطبه د حج اخرنۍ خطبه وه. ناشنا الفاظ یې پکې ویلي دي. صحابو نه تپوس وکړو ایو یوم هذا نن د څه ورځ ده. حالانکې نبي صلی الله علیه وسلم ته پته وه 1,24,000 کم و زیات صحابه تشریف فرما دي. بیا صحابو نه تپوس کوي ایو شهر هذا نن کومه میاشت ده. بیا صحابو نه تپوس کوي ای بلد هذا دا کم ښار دی. صحابه ورته ټول په یو آواز جواب ورکو الله ورسوله اعلم الله او رسول ښه پوهېږي موږ نه پوهېږو. نبی صلی الله علیه وسلم د دې ټولو وضاحت وکړو چې نن دا ورځ ده دا میاشت د ذوالحجې ده او دا ښار مکه ښار دی. دی ورته وایي یا ایها الناس انی لا ارانی وإیاکم تجمع فی هذا المجلس ابدا. و ای صحابو آئنده به انی لا ارانی تاسو ما داسې ونه ګورئ او نه به تاسو داسې مجلس ابدن ز تاسو ونه نن به نه به داسې مجلس کې ما وګورئ او نه به تاسو داسې مجلس برابر کوي. بیا ځکه د الله رسول پکې دی صلی الله علیه وسلم. یو څو خبرې دي ما په عربی کې لیکلي دي خو پښتو دغه درته کوم. وای د مسلمان عزت
د مسلمان عزت یې ویلې، د مسلمان ابرو، د مسلمان وینه تویول، قتل و غارت، د مسلمان مال په ناجائزه طریقه اخیستل، نن ورځ نه پس دا په ټولو مسلمانانو باندې حرام دي. بے کچری په یو ریاست کې یو ذمي یو اقلیت والے خلق موجود وي، هغه د مسلمان په شانتي محفوظ دی. که څوک را پاسېدو او یو اقلیت والے قتل کو، دی ګوره قتل وکړو، د نه به الله تپوس کوي چې دا قتل دې ولې وکړو. د دې ته په عربۍ کې ذمي وایي، د دې تحفظ مسلمان تحفظ کړی، د دې خون وینه عزت ابرو. لاول نبی صلی الله علیه وسلم دا الفاظ وایي چې د مسلمان عزت په دنیا کې کوي. ذهن کې و خبره یاد وساتئ، نبی صلی الله علیه وسلم داسې ونه وی چې د عرب به کوي یا به د عجم کوي، مطلق د مسلمان ذکر یې وکړو چې به کوم دی مسلمان دی، که په امریکا دی او که په برطانیه دی او که په افغانستان دی که په پاکستان دی. مسلمان به د مسلمان د وینې حفاظت کوي، د هغه د عزت په حفاظت کوي، د هغه د مال په حفاظت کوي. دا مسلمان دی. په یو موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مخامخ ودرېد صلی الله علیه وسلم، ورته فرمایي وی اے بیت الله، بیت الله، بیت په عربی کې کور ته وایي او الله نوم خو د الله دی نو بیت الله. وی څومره عزت الله درکړی، څومره لوی مقام دی. ډېر الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل. وای کچره یو مسلمان یو انسان د مسلمان زلت تکلیف ورکی، الله په هغه ډېر خفه کېږي. به حیثیت د دینا وای کچره تاسو قرآن کې ای بیت الله، الله دومره نه خفه کېږي څومره چې انسان د مسلمان زلت تکلیف ورکی، الله په دې ډېر زیات خفه کېږي. مسلمان دا په دنیا کې دا دنیا الله آباد کړې د مسلمان په وجه ده. بل خبره نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل، وای جرم کول په بیت الله کې په حرم په حدود کې مکمل ممنوع حرام شول. قتل و غارت هر قسمه جرم، په بیت الله کې په حرمینو کې، دواړه حرمینو کې، یو په بیت الله کې یو په مدینه په مسجد النبوي سره، هلته د ګناه سوچ کول دام ګناه ده.
دام الله ستا لیکي فرشتې لیکي چې تا تصور د ګناه ولې وکړ د حرمینو نه ما سوا که چېرې تا یو سوچ یو تصور دی د ګناه وکړه او عمل دې پې نه کړی فرشتې دله نه لیکي په حرمینو کې تا د ګناه سوچ وکړو فرشتې لیکي په دې باندې احادیث مبارکه نور هم موجود دی چې د مسلمان وینه تویول په ناجایزه طریقه د مسلمان مال ضایع کول په ناجایزه طریقه مسلمان بېعزتي کول دا چې څومره مسلمانان دي حرام دي خو خاص یې کړه په حرم پسې په حرم کې مکمل ممنوع دي دا د پښتو هغه ترجمه شو دریم الفاظ یې دا ووی د زمانې د جاهلیت چې څومره رسم او رواج 1,24,000 کم از کم و زیاد صحابه موجود تشریف فرما د مکې اکثر خلق پکې تشریف فرما صحابه تشریف فرما دي وای څومره د جاهلیت رسمونه نن هغه زمونږ الله زما د خپو د قدمونو لاندې کړل د دې نه پس به د جاهلیت رسم او رواج نه کوئ کم چې الله مونږ ته راتګ په دین باندې کړی په هغه زندګي به عمل اختیارو ذهن کې یو خبره یاد ساتئ چې څوک په دل باندې زندگی اختیاري هغه ته زندگی کې اس مشکل نشتا او دا ته قسمیه دا خبره کوم چې ډېره زیاته خوشحالیم ده پکې زندگی کې به خوشحالي او څوک چې د رسمونو په سوچ او فکر زندگی تیاری هغه ته زندگی کې سخت مشکلات زمون بالخصوص زمون په زنانو ذات کې رسم او رواج به انتها ده کورونو کې زندگی مشکل کلم دیو دا مسئله راشد خلق بسوي رشتہ دار بسوي گاونډین بسوي دا سړی دا خاون او دا مالک د کور دا سبا غلا تم تیاریږي په دې خبره دا څوک تیاری دا زنانه تیاری نو زمونږ زندگی چې کله په اسلام په قوانینو راشي دی کې اس مشکل نشتا د خوشحالۍ ژوند او چې کله زمونږ زندگی په رسم په رواج راله زندگی مشکل په دنیا کې ذهن کې یو خبره یاد وساتئ زمونږ چې نن څومره زندگی مشکل شوې ده دا په رسم او په رواج ده او اسلام رسم او رواج منع کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وای د جاهلیت د زمانه د جاهلیت چې کوم رسم او رواج دی هغه نن زما د خپل لاندې دی د صحابو زندگی جوړه شو مشکل د زندگی نه ختم شو بلې دا خبره وکړه چې د جاهلیت په زمانه کې د چا په چا پسې بدل پاتې دی هغه ختم شو څومره د جاهلیت د بدل دی هغه ټول به معافي او عمل په ځان شروع کوي
ربيعه ابن حارث بن عبد المطلب وای دا زما د تر زوی دی حذیل قبیله قتل کړی دی دغه زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم په مکه او په مدینه یو طاقت دی یو خلیفه دی یو باچا دی یو رسول دی ټول صحابه چې سوی صحابه ورته لبیک ولاړ دي کعب بن اشرف په مدینه کې یو يهودي و د رسولیت د نام ګستاخی به کوله شاعری به کوله او د نبوت د نام ګستاخی به کوله نبی صلی الله علیه وسلم د ذات ګستاخی به کوله خود د نام د رسولیت ګستاخی به کوله نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابو میټینګ طلب وای څوک په داسې چې د کعب بن اشرف سر را لراوړي د کعب بن اشرف د ترور زوی را پاسېږي د رسول الله مبارک ته فرمایي یا رسول الله مبارک زه به دله راوړم خو ماله به د یوې خبرې اجازت راکړي صرف د یوې خبرې رسول الله مبارک ورته فرمایي وایه وای زه به هلته ورځم د هغه نه بله قرض غواړم او داسې به ورته ویم چې بړه سخت یې تنګ کړي یو دې سړي ستا نام به ورته والم چې سخت یې تنګ کړي یو دیو پتا به سره دی بدې وای نو زه به تې سر ووام همدغه عمل یې وکړو ورلو سره تې وواله رسول الله مبارک ته سر راورسو په رسول الله مبارک قدمونو کې سر ولا غوځاو یا رسول الله مبارک سر واخله دومره تابعدار تاسو باورېدلې مخکې عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق رئیس المنافق چې کوم سلګه ګستاخی وند کې دي شی هوا عبد الله زوی دی او پکا مسلمان دی رسول الله مبارک ته فرمایي یا رسول الله مبارک وای ګوره پلار مې په بل چا مړ نه کې وای سر به د لزر راوړم خپل زوی رسول الله مبارک منع که داسې ونه کې عبد الله رضی الله تعالی او به ورته وای چې په دې ونه شو نو پلار په لاره کې ونیو د اس نه راکوس کو د اس نه راکوس کو ویل وای شابه ځان ته ذلیل وایا او رسول الله مبارک او د مهاجر ته عزتمن وایا درې پیرې پیدای قرار وکړو دا پلار ورته وای ته زماغه خوږ زوی نه ویم خو د رسول الله مبارک کی خبره برداشت نشم وړی چې درې پیرې خپل ویشا بزان ته ذلیل وایا به پرې خو دوی ځه نبی صلی الله علیه وسلم د ځان نه عمل سټارټی سوی ربیعه ابن حارث بن عبد المطلب زما د تر زوی دی د حذیل قبیله پسې زما بدل پاتې دی ما معاف کړل دینه پاس چې د جاهلیت د زمانه څومره بدلی پاتې هغه ختم بل د جاهلیت په زمانه کې یو سود عام و ذهن کې و خبره بل ساتي سود هم د انسان زندگی په مشکل کې واقع کوي تاسو یقین په الله وکړئ چې زموږ د پاکستان څومره په مشکل کې پروت دی دا د دې سود په وجه پروت دی کم باچا راځي سود علي او دغه انګریزان ښه پوهېدي
دا پیرانګیان سود ډېر د معاشرې دپاره د انسانیت دپاره خطرناک شی دی د جاهلیت په زمانه کې سود عام و دې نه پس سود حرام دی وی عربی کې ورته ربا وی درېمه سپاره کې تفصیلي بیان ناغلی او د ځان نه عمل سټارټوي وی حضرت عباس زما تره دی وی د هغه په دنیا خلکو پسې د سود رقم دی دا ټول ما معاف کړل رأس المال به ورکوي چې کم د سر پیسې دي 100 روپۍ ورکړي دي 100 به ورکوي سود ته ختم شي سود دومره خطرناک شی دی د سود 1 روپۍ خوړل علما ذکر کوي د ګناه مقدار ذکر کوي دومره عظیم الشان ګناه لري چې د خپل مور سره یو انسان 36 بار زنا وکړي خپل مور ذکر کوي نن ما د بینک د یو منیجر نه تپوس کو د عسکري د بینک یو کرنٹ اکاؤنٹ دی یو سیونگ اکاؤنٹ دی ما تاسو سره سیونگ اکاؤنٹ زیات دی که کرنٹ وای مونږ سره په سلو کې 98% دا سیونگ اکاؤنٹ دی د خیبر بینک خیبر بازار کې عسکري بینک د هغې منیجر نه مې اصل مې ګپ تعلق دی بیا مې د دې د تصدیق دپاره د یو څو بینکونو نور تپوس وکړو یقین په الله وکئ په ظاهره باندې الله وایي تاسو ته مال زیات ښکاري خو په باطنه کې ستاسو مال میټاوئ ورځ په قیامت سودخور ته به الله توره ورکړي وایي شا ما سره جنګ وکړه ما سره او د الله د رسول سره جنگ ته تیار شه دی به ورته وایي یا الله تا سره وایي ولې تا ته زما په دنیا کې رسول نه وویل چې سود حرام دی د الله د رسول سره جنگ دی سود عظیم الشان ګناه ده د انسان د کور زندگی بربادی حرام مال چې څومره دی حرام یاد ساتئ چې حرام مال کې خوند نشته حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د اخرنۍ خبره کوم یو شاګرد ولې روټۍ وکړه هغه د خپل استاد په کور کې ډېر تعریفونه کړي وو دې روټۍ له راوستو امام صاحب زموږ امام ابو حنیفه رحمهم الله دغه روټۍ ډېره زیاته وخوړه هغې ورته د شپې دپاره اوبه یې خوستې وې چې دا به د شپې راپاسې او تهجد لمونځ به کوي متاثر و او به د شپې استعمال نشي سحر ورته دا پلار د خپل بچي ته وایي چې تا خو د دې استاد ډېر تعریفونه وکړه دومره زیاته روټۍ وخوړله او بله دا ده چې مونږ ته د شپې د تهجدو دپاره اوبه یې خوستې وې هغه او داسې مو لکه ټوله شپې په خوب کې تېره کړه څنګه داسې بزرګۍ تعریفونه دي کول زموږ امام صاحب له الله دا د کرامت خاوند و سهار چې دا ټول کېنستل د خپل شاګرد ته وایي
چې ډېره حلاله روټۍ وه ما په زندګۍ کې داسې روټۍ چېرته نه ده خوړلې دې روټۍ دومره خوند ناکو حلاله روټۍ وه او بله دا وه چې الله رب العزت د دې روټۍ په برکت ماله دومره د عبادت توفیق راکو چې ټوله شپه ما په عبادت کې تېره کړه ما د اودس د اوبو ته هم ضرورت رانل په حلال رزق کې په حلال مال کې خوندونه دي عبادتونه دي الله او د الله رسول ورځ په قیامت په ستا د خوشحالۍ زندگی په حرامه کې خوندونه نشته نو ان شاء الله د دې خطبې نه یو سوال پاس پاتې دي آینده جمعه به تک خیر زندگی دا بیانوم الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول مسلمانان د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت زندگی او د قران کریم د احکاماتو په زندگی باندې الله موږ توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین